نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ستاسو خدمت کے حکیم قاری فرحت اللہ بطرز از آہ مظلومان کے ہنگامی دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آید. شاعر وی تد آہ د مظلومانو نه یریږه چې خیری کړي قبولتیا یې د الله نه استقبال سره راځي. معزز ورونو، نن تاسو په مخ کې د عبرت یو واقعه هغه پیش کول غواړم. الله دې کړي چې د ټولو مسلمانانو لپاره د عبرت او د اصلاح یو ذریعه وګرځي. یو رشکې والا سپینګیری بزرگ محترم یو رشکه کې یو زنانه ځان سره وخېجوله. لږ ساعت چې کله هغه زنانه خپل مقام ته ورسېده نو هغې خلکو ته وی چې دې سپینګیري انسان ماته غلط نسبت کوي. خلک راجمع شو. هغه سپینګیری رشکې والا بزرگ انسان یې راونیو، ډېر یې ووهلو او تاڼې ته یې بوتلو. د پولیس افسر چې هغې سپینګیري رشکې والا ته وایي ګوره تاسو دومره محترم یې، سپینګیری معزز انسان یې، داسې غلط حرکت دی ولې وکړو؟ نو هغه رشکې والا ورته وایي چې زه د 53 کالو نه د دې ورځې په انتظار باندې یم او زه د الله شکر وباسم چې الله تعالی زما توبه قبوله کړه. نو هغه ورته وایي هغه څنګه؟ هغه وایي د نن نه 53 کاله مخکې زمونږ کور چې کوم و نو هغه په محلې والاو باندې اوچت و، یعنی د ټول محلې کورونه یو چت او زمونږ کور پکې 2 چت و. نو زما دا عادت و چې زه به خپل چت ته ختم او لاندې د محلې کورونه به ما سیم کول. دا زما یو ناکار عادت و او په دې کې زه مبتلا وم. او په دې محله کې یو کورنۍ داسې اوسېده چې ډېره مهذبه بافرده کورنۍ وه. ما همیشه دا کوشش کوو چې زه د دې کور دا جینۍ ووینم، خو ما ته دا موقع په لاس نه راتله ځکه هغه به همیشه په اسلامي پرده کې ګرځېده، لاس ته به دستانې وي، په خپو باندې به مضبوط د کپړې پیزار او برقه به اغوستله شوې وه. نو دوی وی اچانک زه یو ورځ وختم بره چت ته، ما وکتل لاندې نو هغه زنانه د هغې مخ ښکاره و او هغه د برقې نه بغیر ما ولیده. نو زه هغې ته په تماشه باندې کېناستم، خو اچانک د دغې جینۍ نظر په ما باندې ولګېد او چې کله یې زه ولیدم نو داسې حیرانه او پریشانه شوه ګویا کې ساعت یې ووتو. ما هغې ته کتل، هغې ما ته کتل، وایي ما داسې محسوسوله چې د دې زنانه په سترګو کې د دې لیدلو د وجې نه غټې غټې اوښکې راغلي او لږې ورځې وروستو معلومه شوه چې هغې خلکو د دغې کور نه کډه وړې ده. هغه کور یې پرېښودی او ځکه دا کرایه‌دار و، په کرایه باندې اوسېدل. د هغې ورځې نه زه ډېر پریشانه شوم چې زما په وجه باندې د یوې پیغلې تور سرې په سترګو کې داسې اوښکې راغلې. زه ډېر زیات پښیمانه وم، الله نه مې توبه ویستله، پریشانه وم. د هغې ورځې نه ما خپل اصلاح کوشش شروع کو او ګیره مې هم پرېښوده، عبادات مې هم شروع کړو، ذکر استغفار مې هم ډېر وی او په دې امید باندې چې الله تعالی
په دې دنیا کې زما دا ګناه معاف کړي، ځکه زما په وجه باندې د یو مسلمان پاک دامنې په سترګو کې اوښکې راغلي، او نن زما هغه توبه الله قبوله کړه او زه یې رسوا کړم. ماته معلومه دا شو چې الله تعالی زما توبه قبوله کړه. د هغې نه وروسته زه ماله بخار راغی او زه بیمار شوم، او بیا چې کله ښه شوم نو د دې ورځې په انتظار باندې ما ډېر وخت تېر کړو، او ما دې جنې ته څه ویلي نه دي، خو هسې مې دې ته په شیشه کې وکتل نو دا پوه شوه، او دې شور شرابه شروع کړه او خلک راجمع شول او زه تاڼې ته راغلم. دا نن چې زه څومره بې عزته شوم، رسوا شوم، نو دا زما د هغې کرداره عمل و چې الله تبارک وتعالی 53 کاله وروستو ماله د هغې سزا راکړه. د دې واقعې د بیان نه مقصد زموږ دا دی وروڼو چې کوم انسان خپل بدل په دنیا کې نشي اخیستی، الله د هغوی منتقم دی. کومو خلکو په سترګو کې چې ستا د وجې نه اوښکې راشي او ستا نه بدله نشي اخیستی، دا ډېره د خطرې خبره ده چې الله د داسې خلکو دپاره بدله اخیستونکی وي. نن سبا ډېر حضرات د خاموشۍ خیرې هغه په خپل تقدیر کې ولیکي او ځان له ډېر زیات مصیبتونه هغه جمع کړي. یو انسان چې بل له تکلیف ورکوي، کمزور مظلوم له، نو دی دې هرګز دا خبره نه یری چې دی زما نه بدله نشي اخیستی، ځکه دا یو قرض دی او دا الله تعالی په دې ژوند د انسان نه خیجي. هغه وخت پورې الله تا نه وژني تر څو چې ستا نه د خپل مظلوم بنده بدل نه اخیستی. موږ له پکار دي چې د داسې خلکو نه ځان وساتو، د کومو خلکو دپاره چې الله تعالی جواب ورکوي. الله دې مونږ او تاسو له په دې خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.